ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ابن عساکر رحمت الله علیه د دې آیات شان نزول صدا سے بیانای. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ خپل دور ویرونو یو سلمه او یو مهاجرو دیله دعوت ورکو چیرې تاسو اسلام راوړی، تاسو ته پته ده چې الله فرمایلی وو چې د حضرت ابراهیم او د حضرت اسماعیل علیه السلام په اولاد کې به زه آخرنی پیغمبر راولم او د دې حقو خبرو نه تاسو آګاه بیا مخ اړوئ، نو د حقو نه مخ ماړوئ، اسلام راوړئ، دا برحق دین دی. تاسو ته حالان کې د دې کتابونو پتم د دې مخ کې کتابونو پته ده خو بیا مخ اړوئ. نو پدې کې د سلمه خو ایمان راوړو او دا مهاجر د مخ واړلو د ایمان راوړنو. پدې آیات نازلیږي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. یاغه کسان چې کم مخونه اړی د ابراهیم علیه السلام د ملت نه ودی نور اس اونکه د خپل نفس په هغه گمراهۍ کې مبتلا شو، د نفس کمکلتیا کې مبتلا شو، د خپل خواهش و پرستش کو. نفس روایت کې را دي من عرف نفسه فقد عرف ربه، وی چې کم سړی خپل نفس او پیجندو د داسې د چې رب او پیجند. په دنیا کې خلق خواهشاتو پسې ګرځي، قسمه قسمه خواهشات د مخې ته راځي، قدم په قدم چې دی ګرځي نوم د خواهشات دي. یو ځل حضرت داود علیه السلام ته رب ذوالجلال فرمای وی داود وی خپل نفس او پیجنا او وی بیا ما او پیجنا. اور تی الله خپل نفس څنګه وی خپل حالاتو باندې نظر وکا، په خپل کموالی باندې نظر وکا، په خپل عجز باندې نظر وکا، او ما چې پیجنې زما په قوت باندې نظر وکا، زما په طاقت باندې نظر وکا، زما په لویوالي باندې نظر وکا. وی دا ستا هغه نفس دی چې ته د کنټرول کې راولې، عجز کې راولې. نن سبا حالات صدا سے الټه شانت روان دي، هر سړی د خواهشاتو پسې لګېدلی دی. که ځوانان دي ځوانانې دي هغوی د خپل وجود بهترینه ماده فضول ضایع کې لګیا دي. ته انسان چې کم قوت دی هغه ولې ضایع کې؟ ته دې دپاره خو دې دنیا ته نه راغلی. دا ستا یو بهترین صلاحیت دی چې ته کله د خپل قوت نفس ضایع کې، خپله بهترینه ماده ضایع کې. دا داسې ده چې خپل عقل ځان له کمې، ځان کې فهم کمې، حالان کې د اسلام بهترین سپایانی تاسو ټول مونږه. او حضور پاک چې کم دا مشن نورې دی په دې کې مونږ ټول شامل یو. هر سړی دا وایي یاره خواهش پرست دی ته مېړه کېږي. یقین وکړئ د ټولې دنیا شیطانان دې راجمع شي، یو ځوان د ګناه نشي کولی، خو چې دا ځوان د دې ګناه نه د بچ کېدو اراده خو وکړي، خو چې د بچ کېدو اراده ته نه کې نو څنګه به ته منې شي؟ هر ټیم پړه کې خواهشات پراتی. حضرت یوسف علیه السلام ته ګورئ نه چې کله یوسف علیه السلام ته پته ولګېده زلیخا ما په ګناه کې مبتلا کوي، نو کلمات ویل معاذ الله، ما د الله توبه د الله پناه غواړم چې کله داسې څه حالت راځي خپل اړخ بدلوه، د ځای نه پاسه استغفار وایا، کلمات وایا. په کم طرف باندې روان یو؟ د زناورو نه بدتر شو څه؟ تقوا خو پرېږده، مونږ خو د انسانیت نه لرې روان یو. تقوا معیار خو ډېر اوچت دی. داسې چېرته دا هم اورېدلي دي چې په لاره باندې یو سپی او یو سپۍ روانه ده، سپی هغې پسې نښتو. دا هم چېرته کتلي دي چې مونږ دا وایو زمونږ د نظر حفاظت نشي کېدی، یاره مونږ د خپل نفس حفاظت نشو کولی،
ولې موږ د هغې نه بدتر شو؟ ته اراده پړه کې مه ساته. دا هغه دین دی د حضور پاک چې دومره لوی تعلیم یې الله کړی دی، دا نفس په خپل کنټرول کې راوله. دا چې کم تعلیمات موږ ته ملاویږي، که دې واقعاتو کې د انبیاو واقعات ملاویږي، نو دا د ایمان د تازه کولو دپاره دي. په بني اسرائیلو کې یو عابد او یو عبادت گزار سړی و. هغه رب ته سوال کوي یو ګناه ترې نه وشوي، الله وی ګناه رانه شوې ده، خو ته ډېر ښې چې بیا هم ماله نعمتونه راکې، ته ډېر ښې چې ما د زیات صبر وکړو. الله تعالی ورته القا کوي، وی ته ما اوس هم په ګناه کې مبتلا کړې، اوس مم په عذاب کې مبتلا کړې، خو ستا په سترګو باندې پرده پرته ده. او ی الله هغه څنګه؟ وی خیال دې نشي وی چې کله نه دې ګناه کړې ده، ما خپل ځان ته ادرولی خوی، خو د هغه عبادت لذت مې دله ختم کړی دی، د عبادت خوند مې دله ختم کړی دی. او دا دن سبا زمونږ هغه عقل دی چې مونږ وایو ګناه خو رانه کیږي، رب ته ولاړ یو، بس الله معاف کړی یم. خزا الله معاف هم کی د عبادت خوند شته؟ نشته خوند د عبادت. مونځ په سړي بوج کیږي. بعضې خلک خدا وایي چې یاره مسجد ته نه نوځم، پړه مې ساډوبي راځي، قرآن خو په کلونو کلونو نه راخلم، اسکار مې خولې له نه راځي. ته همدا وجه ده چې الله مونږ نه د عبادت هغه لذت ختم کړی دی. او الله ګوره معمولی بانې سره سړی راغورځوي یم او سړی اوچتی یم. په مصر کې یو مؤذن و، پخوا خو به خلکو چې دا اذان کولو په مناره به وخته، د جومات دا منارې ځکه جوړیږي، په هغې به وخته اذان به یې کولو، نو دی چې کله وختو اذان یې کولو، نو بره نه یې په یو جینۍ باندې نظر پرېوته. کله چې هغه وکته، نو د ده خواهشات هغې طرف ته لاړه، راکوزیږي، ډایرک ورځي د هغې کور ته، ورته وایي یاره ورته وایي علیکم السلام، وایي ستا دا لور مې ډېره خوښه شوه. او ورته مونږ اوس دلته راغلي وو، دا پیلنۍ دویمه رزم ده، خو وایي ته مسلمان یې، تاله خو زه لور نه در کوم، اله به در کوم چې اسلام پرېږدې زما د عیسایت ته راوړې. سړی روان شو ورپسې، وی ډېره ښه خبره ده، زم در سره عیسایت ته م راوړم، خو چې دا لور دې راله راکړي. چې څنګه یې ورته ها کړي دي، یو هغه سره په پوړو ختې، یو 4-5 پوړی ختلی دی، چلته خپه خوېدلی ده، را پرېوتېدو ملته مړ شوی دی. ګوره الله د کم ځای نه راکوز کو، راکوز یې کو د هغه د اذان نه، خو پړه کې د ده فسق پروتو، که عبادت هم کولو اړه کې فسق پروتو، الله راکوز کو، د ایمان نه خارج کو، بیا وله مرګ ورکړ. الله ګوره بانه غواړي د معمولی عمل لپاره، د راغورځولو دپاره هم ګوره الله تعالی بانه غواړي. د نظر حفاظت لازم دی. پخوا به داسې کېده چې یاره دا ماشومان اکثر اوس هم خلک د علماو له راولي، د صلحاو نیکانو خلکو لی بوځي، وی زما دې بچي ته دعا وکړه، زما د دې بچي په سر باندې لاس ووه. نو داسې یو ماشوم یو بزرګ له چا بوتله، ویره دا بچی ډېر روانې کې دعا ورته وکړه. خو حالات خو داسې دي چې کله څوک چاله بچی بوځي، نو د هغې حالاتو ته وګورو، نو د بچي نه زیاتې پلار ته د دعا ضرورت وي، لکه چې هغه په داسې حالتو کې مبتلا وي چې دا بچی به دنه څه زده کړي. نو هغه ورته دعا کړې ده دې ماشوم ته، نو دې ماشوم له د مینې نه یو څه خواږه ورکول، ماشوم یې دې پلار ته وکته، بیا ورته واله بچې، نو بیا پلار ته وکته، په دریم پیره ورته بیا وایي چې واله، چې بیا پلار ته وکتو، نو پلار ورته واله. ابوذر په ژړا شو، ورته ولې جاړې؟ ویره زه حیران دې ماشوم ته شوم چې دا ماشوم ستا د اجازت نه بغیر دې ما نه څه نه غواړي. مونږ څومره د الله نافرمانه یو، که چېرته بدنظري کوو، په د الله په لارو کې تېرېږو، چېرته هم دا سوچ کړی دی الله دا کار وکړم، څومره لوی احسانات دي را باندې د رب، دا سوچ مونږ چېرته کړی دی؟ بلکل هم نه دی کړی. تر دې پورې لږ رب سره وفاداري وکړو. یو قله وه قبه شانتې چا جوړه کړې وه، نو هغې کې دا لیکلي وو که یاره دلته څوک د دې معلومات غواړي چې یاره دې کې څه خښ دي، نو دننه لاړ شئ. په هغه وخت کې یو کس وی زه ورغم، یو ځوانه
وی زړه کې مې اشتاق پیدا شو چې یاره دی کې به څه وي وی دننه لاړم یو کس ته مې وی تا ته د دې پته شته دی کې څه دي او ما ته خو پته نشته بل نه تپوس کوي ما ته هم پته نشته چې دننه لاړو نو یو عالم پکې ناستو د 200 کالو هغه ته وی تا ته پته شته دی کې څه دي وی یاره ما د خپل پلار نیکه نه اورېدلی و دلته یو زمیندار او هغه ځان سره یو سپی ساتلی و وی دا زمیندار به چې چرته تلو سپی به هم ورپسې تله وی یو ځل زمیندار چا سره خبره کوله او دا سپی په دې کور کې دننه وتړله وی د ده یو ګونګی لور هم په دې کور کې وه هغه هم وه وی د زمیندار به دا خوښه وه چې یاره په پیو کې وله روټۍ ماته کې زه به دا خورم نو خپل نوکر ته وی یاره زه چې واپس راشم نو ما له هغه روټۍ تیاره کو دلته کېږده چې زه هغه وخورم زمیندار له هغه نوکر روټۍ تیاره که چې څنګه کېښوه نو اوچته یې خوا د سپینې هم اوچته کېښوه چې هغه جینۍ نه هم لرې کېښوه نو دا سپی او دا جینۍ ګوري په دې وخت کې یو مار راځي غټ هغه چجې والا مار او هغې کې خوله وایي 35 کیو بیا ځي دا مالک چې کله راغه نو د مالک څنګه هغه پیاله راواغسته لور هم ورته اشارې کیا نه پوهېږي دا سپی پړی شلی یا وایي چې په ده څه چل شوی دی او وایي کیدای شي دا روټۍ رانه غواړي هغه دا پړی کلو کړی دی او منډه کړې دی هغه پیالې توی کړی دی د مالک له ډېره غصه ورغه هغه یو غټ لرګی راواغېستو په دا سر یې پې ووهله او سپی هلته وغورځېدو سپی زخمي شو خو بیا هم په هغه لوښي کې لږ شانتې پی پاتې و دا سپی لاړه هغه لوښي کې خوله وواله هغه پی وسکل هلته رو پړلېده مړ شي بیا چې کله دی لور له ورغه وایي دا څه چل دی لور ورته اشارو کې پوه کړه چې داسې یو مار راغلی و نوکر یې ملامته کړه چې د دې په دې دې ولې سر نه ویښی او هغه سپی وایي دومره وفادار دی دومره وفاداري ما سره وکړه چې یاره هغه خپل ځان مړ کو خو مالک ته یې نقصانونه رسولو مونږ رب سره څومره وفاداري کړې ده د دې سپي عمره هم کړې ده دومره هم نه ده کړې کله هم چې څه خبره راځي مونږ وایي زر رب معامله رستو ده دنیا کې ځان ښه که آخرت سره به ګورو عقل دا جوړ شوی دی عقل دا خبرې شروع کړي دی هلته رب خفه دی دلته کې زه په څه باندې مبتلا یم شیطان سره یو ځل حضرت موسی علیه السلام میلو شو ورته وی ته دا خلق گمراه کې څه حربه خو به دې وي وی زما حربې شته خو تا ته نه ویم که درته مې وویله کیسه ختمه نو ډېرې مجبوره که هغه ورته دا خبرې وکړي ورته وی 3 خبرې زما نه چوړ دی 3 خبرې چې دا 3 خبرې یو سړی د زندګۍ نه وکاږي دی زه نشم دوکه کولی اولنۍ خبره ده کله چې یو کس صدقې کولو اراده وکړي نو په کار دله دا د فورن دی صدقه ورکوي که فورن دی کس صدقه ورنه که دا کس زه راونیسم په زړه کې هغه خیالات راولم دله چېره دا صدقه مه ورکوه دلته مخکې کښېنئ چې دا کسان دی دا صدقه مه ورکوه وی چې لږ وخت به د باندې تیر شي دی بیا صدقه نه ورکوي مې پړه کې داسې وسوسې اچولې چې یاتې نه هیري وی دویم نمبر خبره کله چې یو سړی نافرمانه وي او وی دی الله سره واده وکړي الله ګناه مې کړې د توبه درته وکاږم وی فورن د توبه وکاږي وی چې لږ وخت په دې کې تیر شي نو د ده زړه زه بدل کم وي ده نه توبه بلکل هیری بیا نور ګناهونو کې مبتلا نور کې مبتلا تر دې پورې چې دې ګناه کوي ده ته ګناه بیا ګناه نه ښکاري وي ټول زنګین شو او وی دریم نمبر ده وی کله چې یو سړی او یو ښځه یوازې په یو ځای کې کېناسته یو کمره کې کېناسته وی بس دریم پکې زه یم وی خامخا به د دې دواړو زړه یو بل ته زه ملاوم او دوی به په ګناه کې مبتلا وم وی دا 3 خبرې زما نه چوړ دی شیطان وی د دې نه چې ځان ساتي اولنې به دا کې صدقه فورن ورکا دویم به دا چې توبې اراده دې وکړه فورن وکاږه دریم چرته پردی ښځې سره په یو بنده دروازه کې یوازې چرته مه کښېنه خامخا به شیطان دله وساوس راولي سفیان ثوری رحمت الله علیه وی ګوره د الله رحم هم ناشنا رحم دی وی خوب مې وکتو خوب کې مې یو ګاونډی وکتو
وی هغه شرابي وی الله راته ورشه د هغه جنازه وکا وی زه پاسېدم مې چې دا څه ماجره ده وی لاړم هلته وی چې ومې کته جنازه مې وله وکا وی راغم وی کور کې مې ورته ووی چې یاره د دې سړي څه داسې عمل و ده خو ټول عمر شراب څکلي دي بدعملي یې تېره کړې ده او د څنګه الله د توبه قبوله کا وی دی الله تعالی ته متوجه شوی الله وی مرم خو اس مرم وی په دنیا کې مراته سمیلو نشو او وی الله آخرت ته خالی لاس تر روانم وی رب ته دا ادا دومره خوښه شوه چې د هغه د ژوند دا پاڼه دی بل طرف ته راواړولو هغه د الله د دنه ولی جوړ کو او توبه قبوله کا ابا محترمو رب په توبه ډېر خوشحالېږي ګورئ ومن يرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه چې کم سړی د دین حنیف نه واړېده د خپل خواهش پرستش کو د خواهش عبادت شروع کو الله یې پرېښو او الله وایي چې خواهشات دې اختیار که نو بیا خو زمانه لاړې اصل چیز دا دی چې یو چیز د شر خلاف یو ته پې قدم کېږدې وایي نه په دې به مانه الله خفه شي تا ته به د دې پته څنګه لګي چې یاره دا چیز جایز دی که ناجایز دی بس دا یو خبره ژوند کې یاد وساته چې کم شیز کې ستا شک پیدا شو بس دا شیز پرېږده یاره چې دا حلال دی که حرام دی شک دی پکې پیدا شو بس د دې نه ځان وساته او چې په څه د زړه مطمئن هغه کار وکړه څه د عام خلکو په مخ کې کولی شي هغه کار وکړه او چې څه د عام خلکو مخ کې نشي کولی هغه کار مه کوه یو روایت کې راځي وی یو زنانه وی حضور پاک لراغه ورته وی یا رسول الله وی زنا مې کړې ده وی حد را باندې جاری کا او وی زما په خېټه چې کم دا ماشوم دی دا د زنا نه دی وی ما په ټول یم شو یا رسول الله خو وی خپل نفس ملامته کم خپل ضمیر ملامته کم وی الله په دنیا کې خو به پټه کم خو آخرت کې به رب ته زه څنګه ودرېږم وی الله زنا مې کړې یا رسول الله وی حد جاری کا حضور پاک ته مخ اړی په بل طرف راځي یا رسول الله وی حد جاری کا وی بدعملي مې کړې ده بیا ته حضور پاک مخ اړی چې په دریم ځل هغه په بل طرف راغه حضور پاک ته بیا مخ اړی په څلورم ځل باندې راغه حضور پاک ورته وی بدعملي تا کړې ده دې ماشوم له سزا نه ورکو وی تر څو دا ماشوم نه پیدا شوی وي ته کینه ماشوم چې پیدا شو بیا راغه دا هغه ایمان دی مونږ خو ګناه کو پټ شو ویره سبا خیر دی بله به وکم رب به مې معاف کي دې سره غم و د آخرت چې یاره ګناه خو رانه په دنیا کې وشوه انسان دی کېږي خو یاره رب به څه معامله کوي هغه سوچ ختم شوی دی بیا حضور پاک ورته وی دا ماشوم چې کله د خپل خوراک څکاک شوي بیا راشه 2 کاله پس راغه ماشوم سره په لاس کې روټۍ ده هغه خوري حضور پاک وی په دې حد جاری کوي حالانکه په دې دورانیه کې به 3 کاله تقریبا تیر شوي بیا هم په خپله توبه باندې مضبوطه ولاړه ده چې کله سنګسار کا حضرت عمر صاحب د دې باره کې څه خبرې وکړي حضور پاک ورته ای عمره وی تا ته د دې د توبې پته ده وی د دې توبه که په دې ټول خار باندې تقسیم کړي وي رب به دا ټول خار معاف کړي وی داسې توبه دې ویستې ده داسې دړنه توبه وکاږې ولقد اصطفیناه فی الدنیا وانه فی الاخرة لمن الصالحین او دا خاص کسان دي چې ما خوښ کړي دي په دې دنیا کې او په آخرت کې به دا خلق زما نیکان بندګانو کې اذ قال له ربه اسلم او چې کله رب ورته وی زما فرمان برداری وکړه زما اطاعت وکړه قال اسلمت لرب العالمین وی ای د دواړو جهانو پالون کیا وی ما ستا اطاعت اختیار کړی د ابراهیم علیه السلام ورته وی د هغه اطاعت فایده څه شوه چې کله نمرود حضرت ابراهیم علیه السلام په اور کې واچولو نو په دې وخت کې حضرت جبرائیل امین راځي ورته وی ای د الله خلیله وی زه راغلی یم څه مدد دې وکړم دلته راشي دلته راشي څه مدد دې وکړم او ورته وی اس مدد مې مه کوه چې رب نه را لېږلی رب زما حال ته ګوري زما حالاتو ته ګوري رب ذوالجلال وی یقین وکړه چې کله هغه سور اور کې هغه پروت دی
کپړې هر څه خو پرېږده وي یو ویښتې نه دی سوځېدلی ولې چې خپل ځان الله ته حواله که خپل ځان رب ته وسپارله چې کله ځان رب ته وسپارې نو بیا د دنیا په هر میدان کې ورځه یره مه ساته مونږ بعضې وخت کې حق د دې د وجې نه پټو یاره دا دنیا کې به اوس ګیر شمه یا به مې پولیس اوچت کی یا به مې ISI والا اوچت کی یا به مې ایجنسو والا اوچت کی ولې یاره بس په خوله باندې پټی کېږده ځان غلی وساته ته دا ووایه مرګ نه خلاصېدل شته زما پیغمبر حق ویلی دی زه به ولې نه ویم زما پیغمبر حق بیان کړی دی د حق تلقین یې کړی دی مونږ به ولې نه کوو یهودو سازش دا دی چې زموږ دا خولې بندې کړي کله حکومت له وایي وي یاره وي دې مولیانو له پیسې ورکې چې دا عوام ته بدځونه شي وي بیا به دې مدرسو سره ښېګڼه نه کوي وی دی په پیسو کې مبتلا که دلته به پې تاسو بندې کوي وی چې دی کله خیر ته کیني بیا به ستاسو خبرې مني قسمه چالونه یې وکړه خو دا خبرې حق دی او حق نه پټېږي تو خدا وی د نورالدین زنګي رحمت الله علیه په وخت کې یو عجیبه واقع شوې وه یو ځل یې خوب کته حضور پاک یې پکې وکته ورته ای نورالدین وی مدینه کې څه خنزیران دي او وی ماله ډېر زیات تکلیف راکوي شکلونه ورته باقاعده وخول په دویمه ورځ بیا خوب ګوري دا بادشاه دی دا وخت ګورې د وخت بادشاه داسې پکار دی چې بیا ګوري بیا ورته هغه شکلونه ښیي وی دا هغه خلک دي چې ماله تکلیف راکوي په درېیمه ورځې بیا ګوري د ده یو مشیر و جمال الدین زنګي دی ډېر هوښیار ورته وایي خوب مې لیدلی دی او ورته وایي حضرت وایي مدینه کې څه چل دی زه چې زه مدینې منورې ته چې کله لاړه د مدینې والي ته وایي وی ما ټولو له دعوت کړی دی ټول راوغواړه ټول یې راوغوښته سحر نه تر ماښامه پورې خلک راځي چې راغو ورته وایي ټول خلک پوره شو وی او ټول پوره شو وی نه وی څوک به پاتې ګورې چې وی که ته هغه چهرې پکې نه وي بیا وی څوک به پاتې وی او یو دوه کسان پاتې دي وی ډېر زبرګان خلک دي وی په مدینه منوره باندې چې کله قحط سالي راغلی ده په هغه وخت کې وی هغې ټول کورونو له یو کور له راشن رسولی دی او وی هغې مدینې سره خوا کې یو ځای دی وی هلته خانقاه جوړه کړې ده تش عبادت کوي هلته ناست ډېر زبرګان او ښکلي خلک دي وی زه دې سره ملاویږو چې کله لاړه وې کته هم هغه دوه خبیثانو چې څنګه وکته وی ډایرکټ خو ورته لاس نشي اچولی دا خلک ترې بدځونه کېږي ورته وایي ستا د دې خانقاه تالا شولو ټوله خانقاه در په در کې هېڅ پکې میلو نه شو نو یو بل کس ورسره وی د دې دا جانماز نه اوچته و چې جانماز یې اوچت که د هغې لاندې یو غټ کاڼی پروت و هغه کاڼی چې اوچت کو په هغې کې لاندې سرنګ یې بوتلی دی او چې څنګه سرنګ ته ورکوشو لاندې تله د حضور پاک مرکد مبارک ته ورسېده دوه قسمه روایت راځي وی یو قسم دا تاریخ لیکي وی چې ورورسېد نیمې لارې پورې سرنګ کړی او دویم دا لیکي وی چې د حضور پاک خپې مبارکې راښکاره کړې وې وی چې کله یې دا وکته بیا خو هر څه راښکاره شو وی ډېر هر څه کېدیم که ورته وی چې کسان د نو نه تښتي وی څه دپاره راغلی وی مقصد راته ووایه نورالدین زنګي رحمت الله علیه مرګ لاندې کوشو د حضور پاک مبارکې خپې ښکل کې هغه ارسې بند که راووت ورته وایي څه له راغلی وي وی یهودو راله پیسې راکړې وې وی راته وایي د دې دا پیغمبر دلته نه راوکاږه چېرته بل ځای ته یې یوسئ او وی سبا به دې راځي روزې ته مخامخ کېږي مونږ به ورته اعتراض کو چې په ستا په دې روزه کې پیغمبر دې نشته وی هغې به وایي چې شته مونږ به ورته وایي چې کلوی کوې ګوره خو زما د پیغمبر د جسد حفاظت هم رب کوي نورالدین زنګي رحمت الله علیه ورته وایي ویره ویړه مې په دې نه یخېږي ګورې وی داسې چلو کا وی وجنم یې داسې ووجنم وی خشاک راغونډ کو دی پکې وسوځوه او وی نن نه پس چې کم سړی ناموس رسالت او د ختم نبوت او د حضور پاک په ناموس باندې څوک داغ لګوي په هغې کې به چی او چراغ به پکې بالکل نه وي وی راټینګوي هغه وخت کې قتل کوئ دا یهود زمونږ د هغه وخت نه دشمن دی قسمه قسمه حربې استعمالوي زمونږ ملګری راغلی دی یو لوی میشن کې روان دي دی چې کله واقعي وایي که نه چې هغې قرآن مجید کې رد و بدل شروع کړي بعضې وخت کې راپاسي
زمونږ په دې پاکستان کې خبره کوم دا د بار ملک خبرې نه دي په قرآن در تسپی حلالې او جادو په پخی داسې کسان گیر کړي دي چې دی کم کسان گیر که خاص کر قادیانیان هغې قرآن مجیدونه راغستې دي قرآن مجیدونه لګیا دی په داسې حالت کې تقسیموي د یو سپاري صورت په بل کې ور ټومبلې دی د بل کې او عامیان خو پې نه پوهېږي تاسو له خو چې څوک مړ سپیم درکې کور ته فری بوځئ او فری میلو شوی دی او خلک یې راغونډوي او په دې کې د زاړه قرآن مجیدونه الي هغه ضایع کې لګیا دي هغې زموږ د هغه وخت نه دشمنان دي خو موږ په اوده پراته یو اوده یو دماغ هم اوده شوي دی رب وی چې هر څه ما ته هر څه حواله کوئ زه پوه شو زما کار پوه شه خو غافله شوي یو الله دې موږ نه راضي شي